من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم أو كما قال. د سلفان فارسی رضی الله عنه نه چا تاسو وکړو چې تاسو پیغمبر تاسو ته هر یو څه ښیي تر دې پورې چې د اودسماتو طریقه هم درته ښیي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته فرمایل ها بالکل نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ دین هم منع کوي چې موږ په خپل امتیازو کولو کې قبله طرف ته مخ کو یا قبله طرف ته شا کو. پیغمبر علیه السلام موږ دې خبره نه منع کوي. او ان نستنجیا او دا چې موږ بیا استنجا وکړو دین هم موږ منع کوي چې موږ استنجا وکړو په خیل سره. او ان نستنجیا او د دین هم موږ منع کوي چې موږ استنجا وکړو باقل من 3 احجار تدریو کانونه په کم سره. او ان نستنجیا برجیع او بعظم دا چې موږ استنجا وکړو په اډو کې سره یا په سوټي سره وخاشنو سره هغه سره موږ استنجا وکړو. څنګه چې پیغمبر علی السلام موږ ته د طعام او د اسکاک ضرورت ته او د هغه طریقه پیغمبر علی السلام موږ ته خودلې ده نو دا قرانګ موږ ته ضرورت دی د متیازو او د ډکو متیازو. نو پیغمبر علی السلام موږ مسلمانانو ته د دې طریقه چې د نو دام خودلې ده. تاسو استنجا کوئ نو څنګه به کوئ او په کم لاس سره به کوئ؟ نو یې فرمایل کله چې تاسو استنجا کوئ نو په ښي لاس سره کوئ په ګس لاس سره کوئ. دې نه منع کړو چې تاسو استنجا وکړئ په ښي لاس نو په ښي لاس د استنجا نه منع راغلی ده نو په ګس لاس به موږ استنجا کوو. دویم او ان نستنجیا باقل من 3 احجار دا چې موږ د دریو کانو نه په کم سره استنجا وکړو نو دې نه منع فرمایلی ده. ولې چې په دریو کانو سره په دریو لوټو سره استنجا کولو سره خو پاکي راځي سړی ته ښه اطمینان حاصلېږي. درې کاڼه استعمالول دا مسنون دي سنت طریقه هم دا ده سړی په دریو کاڼو سره استنجا چې دنه دا وکړي. او که یو کاڼی داسې وي چې په دریو ګوټونو سره یې کېږي نو بالکل په هغې سره کول هم جایز دي. دریم د دې نه موږ منع کړو دا چې موږ استنجا وکړو په اډوکي سره. موږ یو اډوکی وخوړو او په هغې باندې بیا موږ استنجا کوو. د هغې نه غوښه وخوړلی شو بیا پې خلک استنجا کوي نو دې نه پیغمبر علیه السلام منع فرمایلی ده. او د دې نه منع فرمایلی ده چې په لارو کې سوټه پرته وي او ته راوالې ته پې استنجا کوې نو دې نه پیغمبر علیه السلام دې نه منع فرمایلی ده. دغه رنګې د حضرت جابر رضی الله عنه نه روایت دی او ابو ایوب انصاري دا روایت را نقل کوي. دوی فرمایي نبی علیه السلام فرمایي کله چې تاسو ته تقاضا راشي او متیازې درشي نو لرې تلل پکار دي لرې ځای متیازو دپاره. پیغمبر علیه السلام معمول هم دا و چې کله به هغوی ته متیازې ورغلې نه هغوی به لرې تلل. او ابو موسی اشعري رضی الله عنه فرمایي نبی علیه السلام یو وارې د هغوی فعل را نقل کوي. وارې تقاضا و تش متیازو تقاضا ولاړو دیوال نه شاته شو په نرمه نشیبي ځمکه کې او دسماتې چې دی نه دا وکړو. نو دا موږ ته دا ادب ښیي چې موږ کله او دسماتې کوو چې دا موږ په داسې ځمکه کې کوو داسې نرم ځای کې کوو چې په هغې کې موږ ته د دارو خطره نه وي چېرته انسان ته پې دارې نه کېږي. او ورسره دا موږ ته وښودله چې یاره متیازې په سوړه کې نه دي کول پکار ځکه چې خطره وي میږیان راوتې شي بل ضروري څیز چې دی نه دا راوتې شي نو متیازې کول په نرم او هموار ځای کې کول پکار. بل عبدالله بن مغفل رضی الله عنه روایت نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو په هغه ځای کې متیازې مه کوئ په کوم ځای کې چې تاسو غسل کوئ او لامبئ. نو د دې نه منع فرمایله چې موږ په داسې ځای کې غسل وکړو متیازې وکړو چې په کوم ځای کې موږ غسل کوو د هغې نه منع راغلې ده. او دا منع ځکه چې وي عام وسوسې چې انسان ته کوم وسوسو بیماری لګي نو د دې وجې نه لګي چې دی په هغه ځای کې متیازې کوي په کوم ځای کې چې دی غسل کوي. خو اوس دا منع کم یو روایت دی د هغه ځای پورې خاص ده کله چې ته متیازې وکړې او ستا د متیاو د وتو دپاره سلار نه وي
لاره ور د هغې دپاره نه وي او ته په داسې ځای کې متیازې وکړې او بیا پکې غسل کوې نو د دغې متیازو به تا ته دارې کېږي. نو دغې دې نه منع فرمایلې ده چې دغه ځای کې اودس ماتې مه کوې چې کوم ځای کې غسل خو یو غسلخانه داسې وي چې په هغې کې ځان له د استنجاخانې ځای جوړ شوي وي نو هلته کې بیا اودس ماتې وکړی شي نه هېڅ حرج نشته. بیا نن سبا غسلخانو کې فرشونه اچولي شوي وي فرش پکې وي که هغې کې یو سړی متیازې وکړي او بیا پکې لام وي نو د هغې نه مخکې پکار وي چې یو لوټه 2 لوټې اوبه پې ور واړئ چې کومه متیازې یې کړې وي چې هغه لاړې شي. د په ننني درس کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته د تشو متیازو کولو آداب وښودو دا چې تاسو کله متیازې کوئ نو قبلې ته مه مخ کوئ او مه قبلې ته شا کوئ. دویم یې موږ ته دا ادب وښودلو کله چې بیا تاسو استنجا کوئ نو استنجا په ښي لاس باندې مه کوئ په ګس لاس باندې استنجا کوئ. دریم یې موږ ته دا وښودلو چې ښه پاکي راولئ نو د ښه پاکۍ راوستو لپاره 3 ګاڼې استعمالوئ. څلورم ادب یې موږ ته دا وښودلو چې یاره لار کې سوټه پرته وي یا اډوکې پروت وي نو په دې 2 څیزونو باندې تاسو استنجا چې ده دا مه کوئ. الله دې موږ او تاسو ته په دې باندې